أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل اوچت رب د نوم تسبیح وایا چې هغه د کائناتو هر څه پیدا کړو او تناسب قائم کړو چې هغه تقدیر جوړ کړو بیا لار اوخودلا چې هغه بوټي را زرغون کړل بیا تور خزل کړل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى مونږ بتا تا اورو بیا بستانا نه ریږي بے داغینا چې الله وغواړي هغه پخکار هم عالم دی او سچي پټ دی پهغه هم ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى او مونږ تا د اساني طریقې اسانتیا درکو نو ته نصيحت کوا که نصيحت فائدہ ورکوي سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا کم سړی چې یریږي هغه به نصیحت قبلوي او د دینه بزان ساتي هغه غټ بدبخت دی چې هغه به ورته زی بیا به پکې نمرې او نه به ژوندون مومي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى کامیاب شو هغه انسان چې پاکواله اختیار کړو او د خپل رب نوم یاد کړو بیا یې منځ کړو بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى خو تاسو د دنیا ژوند لا ترجیح ورکوي حالکه اخرت بهتر دی او باقی پاتې کېدونکې دی هم دا خبره په هغه صحیفو کې شوی و کومې چې مخکې راغلي وي د ابراهیم علی السلام او د موسی علی السلام په صحیفو کې